او ګرانو ملګرو دا خبره ځکه کوم چې مونږ دلته د چا د ذات په مخالفت کې نیو راغلي مونږ د نظریې د ګټې دپاره راغلي د نظریې په دې ملک کې جنګ د نظریې د باچا خان نظریه سوچ او فکر د چا نه پټ نه دی او د هغې مقابله کې نورې پارټۍ موجوده حکومت چې د کمې نظریې په بنیاد راغلی و که 100 وعدې کړې وي نو 100 واړه چې کوم دی نو دروغ ویلي د دنیا د ټول نه غټ دروغجن چې کوم دی عمران او د عمران حکومت اوس زموږ مقابله د عمران د دغې دروغو سره ده دا چې پاینې څه خرڅ کړي وي د هغې سره ده دا چې ګراني راغلې ده د هغې سره ده دا چې سهار او ماښام دروغ وایي د دې سره ده اوس پکې د سینټ الیکشن دی یار وره دا څه لوبه ده ته وې سینما ده ګرانو ملګرو د سینټ په الیکشن کې وایي په ښکاره به ورته اچوئ چې کله مونږ ورته په ښکاره به اچوي وایي نه په ښکاره باندې نه نن دی وایي په ښکاره دا وایي په ښکاره دا ځکه وایي چې په خپلو ممبرانو یې شک دی دوی خپلو کې په یو بل شک دی او عدالت ته لاړل نو مونږ عدالت ته اپیل وکړو چې د دوی دا خبره مه منه دا پارلیمنت ته واپس که ځکه چې په آیین کې ترمیم کار د پارلیمنت نو دوی اوس پته ورته ولګېده چې عدالت مې ملګرتیا نه کوي نو پټ په پټه چې کوم دی آرډیننس د وتو دپاره چې کوم دی خپله سمري لېږلې ده نو دوی خو وایي منظرما ټوله زما وزیر اعظم هم د کوره صدر هم د کوره او په خپلو کې چې کوم دی نو میله هم دي نو هغوی وایي چې آرډیننس به جاري کړو آرډیننس په دې وخت کې چې پارلیمنت اجلاس روان دی هم غیر عیني دی او په آیین کې ترمیم په هېڅ قیمت باندې په آرډیننس نشي کېدی که صدر دا کوي دا په آیین کې مداخلت کوي او چې څوک په آیین کې مداخلت کوي نو دا خبره به زه ډېره په محتاطه طریقه باندې وکړم چې د دې خبرې امکان شته چې ته د آیین د ماتېدو کوشش وکړي د مداخلت کوشش وکړي نو آرټیکل 6 د لاندې چې کوم دی نو پانسي ده پانسي خبره پوهېږئ نو که دا وزیر اعظم او په دې صدر نن سترګې پټې شوي او دې آیین ماتوي نو داسې وخت به راشي چې حساب به کوو نو بیا کم څه کم د دوی سزا پانسي ده د دې نو ګرانو ملګرو په ایمان یې ووایه دا چې څومره بد درسره عمران کړي دي دی د پانسۍ قابل دی او که نه دی نو بل سړی دله پانسي کوي خو دا خپل نشنلیان به دله پانسي کوي یاره ما سره دا شی مه غږوئ ما ورته پرېږدئ ګرانو ملګرو دا زه په دې بنیاد ویل غواړم چې دا مسله د هر پاکستاني ده دا د خان د غریب د ښځې د سړي د طالب علم د کیسان د مالداره سړي د غریب سړي د ټولو مسله دا ده چې په دې ملک کې کوم ناروا سلوک روان دی د هغې نه ټول عوام تنګ دی دی او که نه دی غریب سړی خو خود تنګ دی د خان کاروبار څه شو د خان خو هم څو دم تشین دی هغه زړې ورته پاتې دي هسې ژوند وایي هغه میخه چې خوراک وکړي نو هغه بیا نه وایي وایي جوګاړی وایي پوهېږئ که نه وایي چې ژوند وایي نو دا خانان مو ژوند ته ټیکهدار سره پیسې نشته ځکه دوی ته شی نیولی دی او پیسې نه ورکوي کار یې پرې کړی دی حکومت سره پیسې نشته مونږ دې ټولو خلکو ته وایو چې دا وخت دی دا وخت چې په یو سیټ نه زمونږ پارټي چې کوم دی دلته په پارلیمنت کې ډېر طاقت ورته میلاویږي او نه په یو سیټ باندې د حکومت کمزوری کېږي څه به کېږي دنیا ته به یو پیغام ځي پیغام چې مونږ سره عمران بد کړي دي ناروا سلوک یې کړی دی
ظلم یې کړی زیاتې کړی دی او تاسو ته موقع میلاو شوې ده بدرخو ملګرو نو تاسو به د دې انتقام لرئ که واخیستو خلک به در باندې افرین دا انتقام به دې ته وایي دې ته ووایي د ولي خان په وخت کې به یو سړی راپاڅېد انقلاب زنده باد انقلاب ولي خان ورته یې که د انقلاب داسې خو دا به رانه په سترګو ونیوي دې ته ووایي لاسونه نه راوایي انتقام به تیاره که به نه او یارېږئ مه زه نه یم زه به درته خیر دی د یارې تعویض وکړم چا نه یارېږئ بره خدای دی او لاندې چې کوم دی نو تعویضونه والا مونږ یو دا نور خاص دا خوشی والا نو که د ایماندارۍ خبرې نن وجاهت تاسو ته ولاړ دی یم دی ځوان دی تعلیم یافته دی او د سرې جنډې نمایندګي کوي او د باچا خان د فکر نمایندګي دا اوټ چې کوم دی تاسو وجاهت له نه ورکوئ دا سرې جنډې له ورکوئ دا باچا خان له ورکوئ دا پښتنو له ورکوئ دا غیرت له ورکوئ دا پښتو له چې کوم دی نو تاسو له ورکوئ نو ګرانو ملګرو زه د اجمل صاحب په حوالې یو څو خبرې کوم بیا به د دې موجوده خلکو سره حساب وکړو اجمل صاحب ملنګ زمونږ د نوښار ځلاندې ستورې په غریبۍ کې په ټوله دنیا کې خپل نوم پیدا کړی دا ولې دا ځکه چې هغه د غریبۍ د ټاټوبي نه راوتی د باچا خان د سوچ او فکر بسری و هغه څه وی چې پورې که سپورې په شریکه وي ځکه چې دا د باچا خان فلسفه وه چې په دې وطن کې د هر چا حساب کتاب به برابر وي هر چا ته به برابر میلاویږي دلته دې خبره وکړه ګرانو ملګرو د پښتنو له خدای څه نه دي ورکړي څه یو یورینیم چې په کرک کې د غرونه څاري په مروتو د یورینیم غر دی د یورینیم غر یورینیم څه ته وایي اټم بم کې استعمالېږي نو چې یو موټی پکې ور واچوي نو اټم بم شو نو چې ټاټکې شي او چې بیا غر شي نو خدای ما له یورینیم راکړی دی د اټم بمو او هغه یورینیم په غرونو دی او د پښتونخوا نه وطنلار نشته او دا خوا نه وطنلار دا ولې ځکه چې زما دولت په ما د خلکو سل نه چي زما د بچي د خولې نوری چې کوم دی نو دی اخلي ګرانو ملګرو سره زر د چترال په غرونو کې سره زر 10 کاله شو چې راوتي 10 کاله دوی مونږ ته څه ټېسټ کوو 10 کاله وشو څه د پاسه 10 دا څنګه سره زر دي چې ټېسټ کوي په ټېسټونو دې رانه خلک خلاص خو سره زر دي او رایې باسو دې پښتنو رایې ورکړه نه زما د دې وطن بچو چې کوم دی ښه د ورځ چې کوم دی په دې د دی سل نشي ګرانو ملګرو دا د کوټ نوالې تر وزیرستانه پورې تیل ګیس او کویلا دا هغه معدنیات دي چې تش په تیلو باندې یو عرب په مونږ باندې بدماشي کوي او دلته ورسره ګیس او کویلا ورسره ده خو زما په دولت زما خپل اختیار نشته نو اجمل صاحب څه وایي دا خزانه چې دا د پښتنو د دولتونو نه ډکه ده دا خزانه چې زما د دولتونو نه ډکه ده او زما د بچي پکې نشته نو اجمل صاحب وایي چې ستا په رضا زما رضا ده ربه ستا په رضا زما رضا ده ربه کاڼي هم نس پورې تړلی شم خو چې بل خامار په خزانه ووینم اخر انسان یې څنګه کلی شي او اجمل صاحب وایي چې په دواړو سترګو به میخونه وو په دواړو سترګو به میخونه وو په خوله به هم ځان ته مهرونه وو خو چې د غلې په خپو ته کېناستې لوکې ته څنګه دیوالونه وو ای ګرانو ملګرو عزت او ذلت د خدای په لاس کې دا اجمل صاحب د دې نوښار یو غریب یو عام د سکول استاد په نیشنل سکول کې به فارسي خوله فارسي او ټولې دنیا چې کوم دی نو هغه وپېژانده ځکه چې هغه د دې خاورې د بچي د مستقبل سوچ لرلو
هغه د باچا خان د نظریې خدمت کړی و هغه چې کوم دی نو خواريکښ و هغه مزدورکار و هغه چې کوم دی دلته قلمکار و هغه ادیب و هغه شاعر و هغه چې کوم دی سیاسي لیډر و او هغه هر رنګه قرباني ورکوله او دا به وي وایي که د ګرانو ملګرو د اجمل صاحب هغه شعرونه داسې دي چې موږ د سټون لیست کې ډېر زیات وي او چې کوم شعر یې وی نو هغه د سړي په دې زړه باندې لګي خو زه به مختصر کړم ځکه چې د سیټ زمانه په بل طرف باندې روان شو او زه به دومره ویم چې اجمل صاحب چې کومه لار مونږ ته پرېښې ده کوم سوچ یې مونږ ته پرېښی دی وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیا د جال به دې هم پاتې نه شي او که دې زما شرایط ته لاس واچو خدای خو ستا شال به رانه پاتې ګرانو ملګرو دا همت غواړي او دا جرأت غواړي آیا د بچو مستقبل به ګټئ او که به نه ګټئ خپل مستقبل به ګټئ او که به نه ګټئ د خپلې خور مور پړونې به ګټئ او که به نه ګټئ د خپل بچي مستقبل به ګټئ که به نه ګټئ خپل جوماتونه به بچ کوئ او که به نه بچ کوئ خپل سکولونه بچ کوئ او که به نه بچ کوئ چې څوک په ایماندارۍ د بچ کېدو کوشش کوي نو دی به د باچا خان په قافله کې وي دی به د بل چا په قافله کې وي لہذا زه اجمل صاحب ته سلام پیش کوم او په دې ورځ چې د هغه برسي ده او دا د بدرخو علاقه او دا توره شپه د اجمل صاحب خدماتو ته سلام پیش کوم د هغه غریبۍ ته سلام پیش کوم د هغه نرتوب ته سلام پیش کوم ګرانو ملګرو هغه یو ناول لیکلی وایي دا زه لیونی وم دا زه پاگل وم ساري دا د پګو په دې دغه کې و په حوالات غازي خان کاکا لوی ورکړي وو نو چې اجمل صاحب له ورغلل فتح کریم کاکا خدای خدمتګار نو دوی اجمل صاحب نه پېژند ګرانو ملګرو په حوالات کې اچولې په بده ورځ شلېدلې کپړې د خاورو ډکې او په هغه حوالات کې د اوس په حوالتونه هم ډېر خشته شو هغه څخه حوالات کې پروت او دوی ونه پېژندو نو د ډېر وخت نه پس چې کوم دی دوی سره خپلې خبرې چې وکړي دوی وپېژندو او هغه چې دا زه پاګل وم په کوم پس منظر کې لیکلی دی نو لنډه خبره ده چې آیا ما د دې پښتنو خدمت کړی دی ما د سامراج سره ډغره والې ده ما د خپل غیر قومونو تسلط خلاف جنډه اوچته کړې ده آیا دا ما زه پاګل وم نه دا کار د پاگلانو نه دی دا د نرانو کار دی دا د خیرتمندو کار دی اجمل صاحب خیرتي و نرو او موږ چې کوم دی د هغه په لار د هغه سره روان ګرانو ملګرو اوس د موجوده وخت چې دلته الیکشن دی زه د الیکشن په حواله د بدرشو خو تاسو ته خپل تاریخ معلوم دی د خشکو یو واقعه ده هغلته د خشکو کې که تاسو خیال کړي نو زمونږ نشنلیان زاره ډېر زیات خدای خدمتګار زیات یو ټیم داسې راغلی و چې انګریز په خشکو باندې اټیک کړی او هغلته زمونږ مشران همزولي کشران بچي او تر دې پورې چې زنانه هغه یې چې کوم دی میدان ته راوتې وي او هغه یې وایي چې د کام جنګ به په شریکه کوي دا چې کوم دی د خشکو تاریخ کو د خشکو کې باچا خان ډېر محنت کړی او هغوی ته یو خبره به کوله چې زه به داسې وخت به راځي چې خانان او دا نوابان به ستاسو کور ته راځي نو شپونکۍ کیسه کوي شپونکۍ هغه وایي چې زما میره کې ما ګډې سرولې نو یو خان رالو وایي راته وایي چې تا سره مې کار دی نو وایي زه په ګډا شوم وایي هغه وایي چې دی به پاګل شوی نو وایي ما دی چې پاګل نیم سم دم یم خو موږ ته به باچا خان وایي چې دا خانان به در پسې کور ته راځي نو د کور په ځای راپسې میرې ته هم رالل او دا موږ وایي چې خدای خبر چې دا خبره به رښتیا ثابتېږي او که نه خو نن د ملنګ بابا ټولې خبرې رښتیا دا خبره هم رښتیا شوه چې نن د غریب کور ته خانان راځي ولې راځي سوال دی ولې راځي اوټ دی درسره اوټ چې اوټ درسره نه وي
خدای شته که دوربین کې م لیدلی اوټ پسې راځي نو دا اوټ چا ګټلی دی ای پښتنو دا باچا خان ګټلی دی دا چې نن تا ته خانان ناست دي او تا ته دا ټول الیکشن والا ناست دي او هر سړی کله راځي او ستا مدې وایي دا ځکه وایي چې دا تا سره یو اوټ دی نو چې دا در سره نه وي نو بیا هغوی څه کوي نو دا اوټ چا ګټلی نو شپونکۍ ورته څه وایي چې دا اوټ خو ما د باچا خان ګټلی دی نو زه درته دومره بې پښتو ښکارم چې زه په ژوند ژوندی یم دا د باچا خان اوټ دی د هغه په ما احسان دی دا اوټ به زه باچا خان نه ورکوم دا به ای د بدرشو ملګرو آیا نن دې پښتنو سره چې دا کوم اوټ دی دې کې د باچا خان جدوجهد شامل نه دی بالکل شامل دی دا باچا خان ملنګ بابا چې نه وی راپاڅېدلی او د انګریز خلاف جهاد نه وی کړی او دلته نن انګریز وی پاکستان به اوټ به نو خو دا انګریز چې لاړ برصغیر آزاد شو چې برصغیر آزاد شو برصغیر تقسیم شو یو خوا پاکستان شو یو خوا هندوستان شو اوس پکې وزیر اعظم هم دی آرمی چیف هم دی اوس پکې گورنر هم دی اوس پکې وزیر اعلی هم دی اوس پکې د چیرړو وزیر اعظم هم دی که باچا خان دا محنت نه وی کړی او دا انګریز نه وی تړی او پاکستان نه وی جوړ دوی به دا مزې کولې ګرانو ملګرو دا ځکه چې پاکستان جوړ شو آزاد شو دې کې د خدای خدمتګارو کنټریبیوشن زه ته ورکوټې غوندې زه تاسو تنګوم نه ځکه دا سکیلې خبرې ډېرې ګرانې خو چې د انګریز خلاف جهاد و خلک جیل ته لاړل په ټول برصغیر کې لویه پارټي د کانګرس وه او ورکوټې د باچا خان خدای خدمتګار تنظیم و د پښتنو دننه مسلم لیگ کې خو ای سره خدای ښه چې خو جیل لیدلی نه دی او پخوا خوړو نه پخوا د هغه چې کوم مسلم لیگ وایي خو جیل ته نه وتلی پخواني که تاسو ته یاد شي ما ته به بیا ووایې یا به ما تاریخ نه وي ویلی خو دی نه وتلي دوه کسان تلي وو کانګرس او ورسره چې کوم دی خدای خدمتګار خاکسار هم ورکې تلي وو خلافت والا هم تلي وو ډېر خلک وو خو دا دوه پکې غټ وو په ټولو کې زیات تعداد د چا د خدای خدمتګار 15,000 کسان په هغه وخت کې جیل ته چې کوم دی د باچا خان پیروکاران تلي ګاندهیجي وی که رښتیا جدوجهد کوي خو باچا خان د باچا خان سپیان کوي او په حقیقت کې چې انګریز شړلی دی خدای هم مدد کړی دی او خدای خدمتګار چې کوم دی دې خلکو به وی باچا خان لیونی شوی دی غر سره سر جنګ ای پښتنو تاسو نه ساده تپوس کوم نن هغه انګریز د غر په شانتې شته نه ووایي راته که نه ګیلدرزون نه هغه د غر په شانتې کلک انګریز شته او د باچا خان سپیان شته که د دې مطلب چې غر مات شو او د باچا خان سر مات نه شو بلکې د هغې په بنیاد شته لهذا ګرانو ملګرو د دې په بنیاد نن د تاسو پښتانه دا خیرت وکړئ چې پارټي ستاسو کومه یوه ده ګوره په ملک کې ډېرې پارټۍ دي ما یارېست ګورې یارېږئ به نه ښه ځکه دا کیسې م کوم ګورې تر بسه بسه ده دا مولود شریف دی خوځئ به نه ګرانو ملګرو دا په دې بنیاد چې د دې جنډې په تاسو څومره حق دی د دې پارټۍ په تاسو څومره حق دی ګوره دا ټولې خبرې پرېږدئ چې دا یو کالاباغ ډیم جوړ وي اوس په تاسو هم یو بل ته ناستو او دا چې دلته دا زوړ وزیر اعلی اوس چې کوم دی نو دفاع دی دم پکې وی جوړې کوي ځکه چې ډېر لږ پغار وکړه دغه نه زه نیم خبر خو به هر کیف کالاباغ ډیم چې جوړ وی
نن به تاسو دلته وایي دا بجلي تله خیر دی خو دا دغه ځای نه لږ خوشې مهرباني وکړئ لږ خوشې یو سام دی خوا که یار تاسو دې خوښې که نه یار لکه بل چا خو نه راجېږلی دې شي پورې ځان مګېږي تاسو دې خوښې که نه یار نو ګرانو ملګرو خیر دی لږ لږ پکې لګیا اوسئ ما زه چې نن تاسو ته کومه خبره کول غواړم که دا کالاباغ ډیم جوړ وی نو تاسو به وایئ او که به نه وایئ نو چې تاسو نه وایئ نو ستاسو خویندې میندې به هم نه وي ای به هم کډې په سر بیا وړې یا به دلته د چیندو خو د کبانو غوندې وي نو چې نن زما په کور کې تورسرې ناسته ده زما جومات شته زما سکول شته بچي مې پکې سبق وایي زه په جومات کې لمونځ کوم دا د چا برکت دی دا د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان برکت یا د بدر خو پښتنو لږ خو د سر صدقه ورکئ دا خو ستاسو د بچو صدقه ده دا خو ستا د خور مور د سر صدقه ده دا خو ستا خپله صدقه ده چې ته به دې اوبو ډوبولې خو ملنګ بابا راپاڅېد او هغه وی چې زه په ژوند ژوندی یم ما نه نشي جوړولی چې جوړی زه به دغلته ځان دغلته به کښېنم په ما به سیمټ واچوي ما به ښخ کړي او چې په ژوند ژوندی یم د دې پلار هم مانه کاربار او ولي خان ورته څه وي که د باچا خان د مینې په ژبه پوه نه شوئ د محبت په ژبه پوه نه شوئ نو جوړ یې کړئ یو خرړی به ورته کېږم او د ټکټه به هم چې کوم یې پنجاب پوهېږئ په خبره نو دا چا وي دا هر سړی خو نه شي ویلی دا هغه خلک وایي چې د سره دنګ او هغه یې د سر نه ولې دنګ ګڼي د پښتنو د مستقبل لپاره زمونږ د بچو لپاره د دې وطن لپاره نو چې کومو مشرانو زمونږ لپاره دومره قربانۍ ورکړي دي نو زه خو توره نه غواړم زه جنګ نه غواړم زه ټوپک نه غواړم یو کاغذ اوټ غواړم اوټ آیا دا اوټ به هم تاسو نه راکوئ دا غیرت به هم نه کوئ دا پښتو به هم نه کوئ یاره بس همدی وخت یې لاس اوچت کړئ چې څوک غیرت او پښتو کوي شا شاته ګورئ چا کې فرق دی بل لاس هم اوچت کړئ بل سم دا کیمرې ورته ونیسئ شابه یاله او چې د چا لاس کټو نو درځم درپسې دواړه اوس یې دومره وغورځوئ چې دشمنان یې واوري سم ای ګرانو ملګرو تاسو زما د تورې شپې قسمیان ملګري یې ښه په نرم قسم وخوړه لوز هم وکړو که نه نه څه اوچت ګران ملګرو مهرباني خدای دې وبخښي ګران ملګرو د یو نیم پکې داسې کور خدای پاک ته داسې یو رنګ د خوړلی دی دا بعضې داسې کور پوهېږئ که نه او هغه یو په څادر کې داسې زور ورکوو خدای د پټو ښکاره یو دی او ګرانو ملګرو زه اکثر دا خبره کوم د لوډ سپیکر دا خبره که زما خویندې میندې اوري او کنی نو زما دا بچي ماشومان دوی د کورل وایي ځکه دا سړي کور ډېر نه وایي دوی باندې د بار هوا لګي دا د بار هوا ډېره مرداره ده دې کې ډېرې خبرې زه تاسو نه یادوم تاسو قسمیان دا نور یاد کوم نو ګرانو ملګرو زه دې خویندو میندو ته وایم چې کوم سړي کې بیخي په اسم غیرت نه راځي نو د هغې یو طریقه ده چې پیغور ورته وکړي نو دی ټیک شي لکه چې دا تربور ګډ وړي او دا بل تربور ورته ته خواړو سړی دی نو دی نیغ شي چې سړی ولې اول ورته اړو پته نی چې دی او که نه
او چې تربور ورته پیغور وکړي نو دی او چې ښځه ورته وکړي بیا خو نوره لا نور نو زه د خویندو میندو ته ویم چې که داسې بې خونده یو کور ته درځي نو د پیغور یو انجکشن ونه وکړه چې پښتو مې ماته نه کړي غیرت مې پاتې رانه ولې ځکه چې زمونږ زلمي به جنګ له تلل نو زموږ د خویندو میندو به یو ټپک ولم چې سورې په ګولو راشي سورې په ګولو راشي د بې ننګۍ واز دې رامشه مین ملالۍ په ټیک جنګېدو ځکه پیغور ورته شوی یاره چې داسې غوړ منګوټۍ چې هېڅ پې اثر نه کوي چې بیخي پې اثر نه کوي داسې هم شته که نه چې د سګرټو په ډبي موټ خرڅوي سګرټو ډبې خو ډېر لوی شی په لوګي باندې هم پکې خرڅوي داسې هم شته که نه لکه بیخي په هغه باندې اړو رنګ نه خېږي نو هغه خو بس پرېږدی خو په پښتو کې یو بلې لارې چې وایي مور په سیسنا کې کلک تړلي دی به ټول عمر غیرتي نو چې دا پاتې کوم دي دی دې کلک تړي خویندو میندو ته مې اپیل دی چې په سیسنا کې کلک تړئ چې دی کې غیرت راشي چې نور بې غیرته نه پیدا کړي او دا کوم چې سست دي نو دا خو دي دا سست خو سست دي نو په دې بنیاد ګرانو ملګرو یو خبره بله کوم بیا د اجازت غواړم دلته یو وخت و دهشتګردي وه داسې دهشتګردي وه چې د ورځې به دوه درې ځلې دماکې کېدې سل کسان به د ورځې شهیدان کېدل زمونږ حکومت خو مونږ په هغه وخت کې د ترقۍ کارونه نه دي پرېښي مونږ د قوم خدمت نه دی پرېښی زمونږ په کورونو باندې اټیک شوی دی زمونږ په بچو اټیک شوی دی جوماتونو باندې اټیک شوی دی په مدرسو باندې اټیک شوی دی په سکولونو باندې اټیک شوی دی په دفترونو باندې اټیک شوی دی په مینه بازار باندې اټیک شوی دی زنانې رانه شهیدان کړي دي بچي رانه شهیدان کړي دي صرف په دې چې مونږ ویاړئ مونږ د باچا خان سپیان مونږ د یارې په ورځ نیو پیدا نه یریدلي او نه او ګرانو ملګرو زه چونکې د نوښار یم او تاسو ته یو واسطه درکوم خدای پاک موږ له یو عزت راکړی چې دلته حکومت و زه د حکومت ترجمان زما یک یو زوی چې زما د دوه وروڼو اولاد نه و 17 ګریډ افسر و د مازدیګر لمونځ یې وکړو په جومات نه ووتو د کور مخې ته دهشتګرد پرې رالل څلور ډزه یې په سر وویشتو او څلور ډزه یې په سینه وویشتو او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو ترې ساه نه ووته ای پښتنو د هغه څه کسو د دې نه مخکې زه حیدرالدین صاحب هم وزیر اعلی زه وغوښتم چې میا صاحب اف ام ریډیو باندې اعلان شوی چې میا صاحب د کفر ترجمان دی او چې چېرته هم درشي نو ټوټې کوي چې وي نو ما لږ ساعت پس وخندل نو ما ته وایي چې ولې ما ورته وایي چې دی مې یری چې یو ځل مړ شم یا یو ټوټه یا سل ټوټې زه نه وم خبر چې ما به نه وجني زما زړه به ټوټې کوي او زما یک یو زوی به چې کوم دی نو دی شهید کوي چې زه د خپل زوی مخ کتوله تلم خدای دې دا وخت په چا نه راولي خدای دې د ټولو بچي سلامت لري ډېر ګران کار دی چې د ځوان زلمي مخ کتوله پلار ځي ټول عمر پلار مخکې وي زوی د پلار جنازه وړي کله چې پلار د زوی جنازه وړي دا ډېر ګران کار زه چې کور ته لاړم زما یو لور زما ته وایي چې بابا زما دا ورور ولې شهید د دې په ما سره څه جواب مطلب یې دا و که ستا زوی نه وی نو زما ورور به شهید نه ای پښتنو زما څه ګناه وه چې دماکه به وشوه نو شهیدان به ما په کفن کې راغونډ کړه ما به زخمیان چې کوم دی نو هسپتال ته یوړم ما به ورله د وینې بندوبست نو که دا زما کسوري زه نن هم یم ستاسو مخکې که دا زما کسوري زه به یې تر قیامته پورې کوم زه نه یریږم او نه په شا کېږم زه به چې کوم دی د خیرات او ګرانو ملګرو په هغه وخت مې ویلي دي اوس یې نه ویم چې ستاسو دپاره ویم په
په یوټیوب موجود دي ویې ګورئ سرچ کړئ ما وی چې دا خو زما یو زوی ولاړو اوس د قوم ټول بچي زما بچي دي د قوم ټول لوریانې زما لوریانې دي اول مې یو دی اوس مې ټول اولاد دا په څه دا په دې چې زه د باچا خان د سوچ او فکر بسر یم زه د باچا خان د سوچ او فکر پیروکار یم ځکه چې کوم دی دې سختې ته چې کوم دی ځان نیوی شم ای پښتنو که ځان ګټئ او مستقبل ګټئ چې مونږ نه وی دهشتګردو په مونږ 11 حملې کړې وې مونږ ورته ولاړو مونږ وی که بچي ووژنې که په کور راخېږي که څټ رانه کلمې چې په ژوند ژوندي مقابله به کوو که نی سر کلمه وو خو یریږو نه چې کوم داسې خلک به تاسو کوم ځای پیدا کوئ دا د پړو مجنونه دا د کورسو عاشقان دا په دولت مین دا خلک نه په نظریه مین په غیرت مین په کام مین او په پښتو مین دا خلک چې کوم دی نو ستاسو خاطر خدمت کولی شي ایمان کولی ګرانو ملګرو دوی ته مې وویل مې که زه د کاکا صاحب مې وې نو خفه وه لږ غوړ خو به هم کړم زه د پابو مې ځکه مطلب داسې لږ غریب یم خو خدای دې خیر کړي داسې لږ د ده لپاره مې ویل ټول میاګان زنده‌باد ګرانو ملګرو یاره چې کوم دی هغه سړی کوي چې د هغه عقیده کمزوري د مرګ ورځ مقرر ده او نیټه مقرر ده د چا چې ایمان مضبوطي دی به چې کوم دی په هېڅ قیمت نه یېرېږي او موږ د باچا خان سپیان یو د خپلې خاورې د ابادۍ او د ازادۍ او د بچو د مستقبل لپاره د هېڅ چا نه یېرېږو یو لوی خدای په سر منو او مقابلې ته چې کوم دی ودرېږو چې په مرګ باندې مرو نیټه مقرر ده چې څوک مري چې څوک یېرېږي هغه هر وخت مري څوک چې نه یېرېږي هغه یو ځل مري د غیرت یو ځل مرګ هم قبول دی د بې غیرتۍ ژوند هم نه دی کولی غني خان وایي که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام مړ یم راځئ کوکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو یم لمبېدلې په ما مه پریتوئ د جومات غاړې چې سوری مې فوج د دشمن نه کړو مورې ما پسې په کوم مخ به ته ژاړې یا به دا بېننګه ملک باغ میدان کړم یا به ګڼ د پښتنو کوزې وکړم ګرانو ملګرو ستاسو د صبر امتحان مې هم وشو ډېر خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي نشنلیان داسې او داسې زموږ ولي خان به هم یو خبره کوله اینه پس بیا اسفندیار خان کوله زه نن دلته تاسو ته کومه بله ورځ مې چې کوم دی په مصري بانډه کې هم کړې ده چې د نیشنل پارټۍ مثال داسې دی لکه د شوې ونه او دا نور داسې دی لکه کدوان تاسو ټول زموږ زمیندار خلک وایي د شوې په خوا کې چا د کدو زړی ګزار کړو هفته پس د کدو زړی چې کوم دی نو د شوې سر ته وختو نو دا کدو دې شوې ته وایي چې هسې دې 10 کاله ځان نړۍ شوې کړو زه خو په هفته کې ستا سر ته راوختم نو دا شوه ورته وایي چې بېګاره به یخ پروزي او که نه چنی به پروزي او که نه پوهېږئ زمینداره خلک یې کوي نو چې د شپې یخ پرېوتو نو کدو راغونډ شو نو چې په سبا پې بل یخ پرېوتو نو د شوې په دې ویښ کې ډېران شو نو شوه ورته وایي شوه چې ته د 2 شپو یخ ته ټینګ نه شو او په ما باندې به 10 کاله کې څومره یخ پرېوتی څومره به طوفانونه راغلي څومره به ګلی او سیلی راغلي بیا هم مستقیم په خپل مقام ولاړ یم عوامي نشنل پارټي شوه ده دا نور کدوان دي چې دوی ورسره عوامي نشنل پارټي عوامي نشنل پارټي یا وجاهد یا وجاهد او ګرانو ملګرو یو خبره به راته وکړم چې هغې ویل مه وایئ خو خیر دی تاسو ته یې ویم نو دا داسې خبره ده چې د دې نه پس چې کوم الیکشن کېږي نو مونږ چې دا کوم جدوجهد کوو نو هغه څه وایو فري اینډ فیر الیکشن د مداخلت نه پاک چې د مداخلت نه پاکي صفا او شفاف الیکشن په دې صوبه کې انشاءالله تعالی حکومت به د عوامي نشنل پارټۍ جوړوي نو که ځان له مخ په لاړو کوئ ځکه چې بله ورځ حکومت جوړ شي
او تا را د خپې راښکلي نو بیا به په کومو سترګو راځې نو خدای وخت دی که ځان له به چې کوم دی نو لاره واروئ نو دا خو صرف امتحان دی چې که نن دا کوم ظلم روان دی زیاتې روان دی ګراني ده د دې د خاتمې دپاره به میدان ته روځئ عوامي نشل پارټۍ سره به ودرېږئ ایمان به تېروئ او چې بیا زمونږ حکومت راشي زمونږ ایمان به ګورئ زمونږ ایمان هم مخکې هم کتلی دی او دې ځل لکه خدای کړي خیر 18 ترمیم پاس شوی دی اختیار د دې صوبې په لاس کې دی دا بله خبره چې داسې خلکو ته حواله ده چې په اختیار پوهېږي اختیار د نشنلیانو نه غواړه من لکه کوم دی په دې خبره پوهېږي انشاءالله تعالی زمونږ وزیر اعلی چې به تلو وایي د خدای فضل دی دومره خزانه ډکه چې څومره هم خواته کړي مونږ هم درته وایو انشاءالله تعالی چې حکومت راشي ارمانونه به هم رجو کوم کارونه چې نه شي هغه به هم خدای سرته رسوي او ستاسو ارمان دی چې کوم دی سرته رسوو ګرانو ملګرو د پښتو په دې یو څو ماته ګډو الفاظو وجاهت تاسو ته دلته مخامخ ولاړ دی تاسو به چې کوم دی د هغه سره په 19 تاریخ پلاټین په ایماندارۍ مهر وښئ ګوره دا چې ما دومره ډېر ستړی کړو ګورې ما ګولۍ جوړې زه بیمار یم خو زه دې له راغلی یم چې ځکه زما دې خولې چېرته کار وکړو دا زما یو ډیوټي ده نو لږ ایمان به تېروئ نو مال هم لږ ډېره ښه کوي که نه اور به په ایماندارۍ ورکوئ پلاټین به مهر وښئ 19 تاریخ به زموږ شمله اوچتوئ نو بس په دې د نجات غواړم وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار مې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ